د پاکستان پیپل پارټۍ ضلعي صدر سیف الله خان ویلي دي چې په ملک کې د کرونا نه لویه بیماری د سلیکټډ حکومت منګای ده چې د پی ډي ایم د لاسه دا سلیکټډ حکومت رخصت شوی نه وي نو د منګای دا بیماری د ختمېدو نه ده. دا حکومت په اخیری سلګو دی ځکه دی د پی ډي ایم په جلسو د پابندۍ دپاره د کرونا ډرامه کوي. پاکستان پیپل پارټي د پی ډي ایم نماینده جماعت دی او د پیښور جلسې په حواله باندې په ضلع بونیر کې مختلف اجلاسات شوي دي چې په هغې کې د پیښور د پی ډي ایم د جلسې په هکله د کارکنانو جذبه د کتلو ده. د 22 نومبر پیښور جلسه کې به د بونیر نه په ګڼ شمېر کارکنان شرکت کوي او د 22 نومبر جلسه به د نااهل نالایق او سلیکټډ حکومت په تابوت کې اخیری میخ ثابتېږي. او د په حواله باندې د پی ډي ایم د جلسې خو زموږ یو منتفقه طور پر د پی ډي ایم مشترکه جلسه وای او د پیپلز پارټۍ د زموږ د ډسټرکټ بونیر په حواله باندې موږ میټینګ کړی دی، دوه درې کارنر میټینګونه مو وکړو. په هغې په حواله باندې به انشاءالله بھرپور د قوت سره د بونیر نه کم سے کم 200-300 ګاډي زموږ خپل پیپل پارټۍ دا به د پی ډي ایم جلسې ته ځي او په هغې کې ما هغو خپل ورکرانو ته چې د جنډې سره د ټوپۍ سره او د هغه سره به په شرکت کوئ او د پی ډي ایم د ایجنډې د لاندې به انشاءالله چې څه که موږ ته پارټۍ هدایت کړي دي د پاسه نه موږ به په هغې باندې باقاعده عمل کوو. جلسې جلوس خو دا وکړو چې موږ نه کولی دا د عوام د روډونو ته راوتو او دا زموږ د اپوزیشن موږ دی له کله چې د ګورنمنټ له 2 کاله دا یو نیم کال ټایم ورکړی شو په دې وجه ورکړی شو چې یاره دا خلک د دې کم د مهنګایي دا کم چې را روان دي نو که چېرې دا پوزیشن نه راوتلی یم نو زه ته دا د عوام په سړکونو باندې به دا خلک پخپله موجود وو. نن د کلاس 4 نه والا د 17 ګیټه پورې چې کوم حالت روان دي چې کوم د ګورنمنټ افیسران دي د هغو حالتو ته وګوره. بیا د هغې نه علاوه کم چې زمونږ د بحران توګه د وړو زمونږ بدلته کې په 500-600 روپۍ تروړه وه، نن هغه په 1300 روپۍ تروړه ده. داسې لاړ شه چینۍ له لاړ شه چې 55 روپۍ به کیلو هغه په 110 روپۍ کیلو دی. داسې ته په هر یو شي باندې نن ګوره زمونږ دا غرونه دي دا زمونږ لیز دی په دې باندې به مونږ هغه کومه کنډه چې وه هغه کومه بیکاره ګټې چې به وي په هغې باندې 300 روپۍ ټیکس لګېدلی دی پیټ رالی. ټیک شوه لکه د دې نه حالت واضح دی چې مثال په طور لکه په هغې باندې به دا به زموږ خلکو کورونه راوړه بنیادونه به یې پکې نستل د هغو دپاره ډیمپوسۍ دپاره به وي په هغې 300 روپۍ ټیکس دی. لکه په یو شی دې مونږ ته پرې نه ښودو چې یاره دا د عوام د ریلیف دپاره یو غریب سړی ځان ته کور جوړوي او هغه په 300 روپۍ ټرالی باندې نن هغه د ګټې ټرالی په 1100-1200 روپۍ تا ته میلاویږي چې هغه په 400-500 روپۍ به دا ټرالی کور ته راتله. نو د دې مهنګایي زه تاسو ته دا وایم چې موږ دا پوزیشن دا حکمت عملي نه کولی نو په دې ملک کې افراطفري روانې ده او په داسې یو قسم روانې ده چې هغه بیا نه د اپوزیشن کار وو او نه د ګورنمنټ کار وو چې دا یې کنټرول کړی وی. لہذا د دې چې کوم طریقه کار دی لکه هغه ټیک نه دی لکه په ملک کې د هر یو شي بحران دی او په کم معنی چې وزیر اعظم اکشن علي په سار له هغه د مارکیټ نه غایبي یا د دې ملک د وزیر اعظم یا د دې وزیرانو په دې ملک کې لکه زه ته دا وایم چې په شهزاد اکبر دی نن چې ترجمان دغه ناست دی وزیر اعظم مشیر دی هغه 400 ارب روپۍ وایي چې په دې ګنې په دې کرپشن کې په دې کې دا دغه شو. دا خو کله چې دوی کوش شي او د دوی سره دا احتساب وشي د فنډینګ د اوسه پورې دوی روکاو کړی دی لکه په هر یو دغه باندې دوی خپغ دي. نو د دې کم سے کم مخنیوی کول دا د اپوزیشن حق دی او هغه په کلي انداز باندې لکه هغو روان کړی دی. پی ډي ایم 11 جماعت دي او هغو په دې باندې دا ټوټل دا باشعوره قوم دی او کوم چې زموږ په پارټو چې کوم ډیسیشن هغو اخیستی هغه دې د ملک کتلی څوک وزیران پاتې شوي څوک وزیر اعظم پاتې شوي هغو ته د دې ملک د دې حالاتو پته ده خو د دې نه چې په کوم طرف روان دی نو زه دا وایم چې یاره دا د دې ملک غټ نقصان دی او په راتلونکي وخت کې لکه بیګا ما یو دغه کته چې آی ایم ایف کله چې عمران خان وی چې زه آی ایم ایف ته نه ځم او هغه بیا بیګا هم دا خبره ومنله چې موږ غلطي کړې ده چې موږ آی ایم ایف ته نه تللي. نو آیا دا خو تا عوام ته په سټیټ باندې په کنټینر باندې چې کله ختلی وي نو دا د کنټینر حساب خو نه دی د کوډ چلول او د کنټینر هغه خو په روډ باندې چې ته روان یې هر څه چې دي وي
هر څه چې دې وکړو خو کله چې ته په ګراوند باندې نو کم سے کم دا خبرې د هغه نه د دې وضاحت خو پکار دی چې یاره دا تا چې څه ویلي د هغې خو یو هم نشته دی د پی ډي ایم جلسې باقاعده متسلسل سره جاري او انشاءالله موږ به لانګ مارچ کوو د اسلام آباد طرف ته به موږ کوو دا زموږ د پی ډي ایم دلته پېښور کې دا جلسه ده د دې نه پس به موږ ته حکمت عملي راکوي کو اسلام آباد ته تلي ګوارسټي خو دې حکومت نه موږ ځان خلاصوو په هر صورت چې په هره طریقه چې په جمهوري طریقه باندې به موږ د دې نه ځان ګوره د کرونا نه زیاته خطرناکه خو زموږ دا مهنګایي ده د کرونا خو زیات کومه په موږ باندې چې کومه مهنګایي روانه ده د کرونا زیاته ده او لکه زه تا دوام ته ما په کور کې کېنوه نو زه به خورم څکم څه لکه د هغې حساب ته چې کوم وګورې لکه د چینۍ د وړو د هر یو شي باندې ستاسو په نظر کې تاسو ګرځئ نو زه تاسو دوام چې کوچرې په د کرونا خو کومه بیماري ده یو مرګ حق دی خو لکه کم سے کم دا کومه مهنګایي چې زموږ په بچو زموږ په دغه باندې کومه نازله ده نو دا د کرونا سیوا ده زموږ د نن ساعته پورې هلته درنه چالو ده او زموږ په جلسو پوزیشن هم تاسو لیدلی هلته او د ووټ چې په کومو دغه باندې په 2 3 ووټه باندې هغو کومه داندي کړې ده په نهایت په 100 ووټ باندې یا په دغه باندې نو دا خو د ټول د انتظامیه او د اسټابلیشمنټ او د دې خلکو ادارو دا کارو چې هغه د عوام چې کوم حقوق هغه هغو ته میلاو نه شو او د هغې بھرپور موږ مذمت کوو او د هغې احتجاج موږ تېر موږ کړی وو او د هغې دپاره موږ تر پاسه څه موږ دغه میلاویږي موږ په هغې باندې احتجاج هم کوو او البته موږ هغه خپل حق چې دی هغه نه چاته پرېږدو نه هغه په هر صورت چې موږ به حاصلو دا خو زموږ د مشرانو فیصله ده او انشاءالله کوشش په دا چې انشاءالله د پی ډي ایم په پلیټفارم باندې به دا کوشش دا جاري دی چې حکومت هلته قایم کړی شي زه خو دا وایم چې کوم ضلعي صدر چې دی د هغه په ځای کې اتېر زموږ میټینګ و د هغه د رور دی راځمل خان و د هغوی په ځای کې زموږ میټینګ و د هغه جوهرعلي خان یو کس تلی دی بیا که زموږ دغه یو 3 کسان دي ورسره هغه په هغو باندې ذاتي احسانات دي ټیک شوه او په ذاتي احسانات باندې هغوی د هغوی سره په پارټۍ کې شامل شوي دي زه د هغو ته خو موږ مخکې هم زموږ سره په یو قسم په پارټۍ په جلسونو کې یا په میټینګ کې دا خلک په اویلیبل نه نو آیا زه خو په خپل ځان دا وایم چې یاره زموږ کم ورکران دي یا زموږ کم ملګري دي زه هغو ته دا خبره کوم چې یاره دا پیپل پارټي چې دا د چا په تلو راتلو باندې نه دغه کېږي دا یو سمندر دی او د سمندر نه یو لوټه اوبه راوباسي زه دا ته وایم چې په هغې فرق نه پرې باسي انشاءالله چې کوم حالات زموږ په ملکنډ ډویژن باندې روان دی د پیپل پارټۍ نو زه د الله نه دا امید ساتم او انشاءالله چې واضح اکثریت چې دی دا به پیپل پارټۍ او په ملکنډ ډویژن کې په زموږ خو هلته سیټونه شته دي او که کوم سیټونه مونږ بایللي دي بایلل خو په دې حکومت کې بایلات خو زه هغې ته نه وم ما هم الیکشن کنډکټ کړی دی په داسې پولینګ سټیشنو باندې چې په هغې کې په 1 ووټ 2 ووټ باندې لکه هغه سټیشن یې مونږ ته نه دی راکړی که نه نو زه تاسو ته وایم چې لکه دا خو سلیکټډ حکومت دی او انشاءالله که په کولاو په عوام په رایې باندې او د هغې باندې وشي نو انشاءالله چې د پیپلز پارټۍ به دلته برپور په قوت سره به راځي دا څه زموږ سره ډېر خلکو رابطې دي او ډېر خلک لکه پیپلز پارټۍ ته طرف ته متوجه دی خو زه دا خبره کوم چې یاره ډمبی زما هغه ورکر دی چې کوم زما سره په کرایسس کې ولاړو او د هغې ورکر ته به ترجیح ورکېږي چې کوم په کرایسس کې زما سره موجود او چې کوم د دې ګورمنټ او د نورو ګورمنټو دکې خوړلي دي زه کم سے کم هغه خپل ورکر نشم نظر انداز کولی چې یاره کم سے کم لمبې به زما هغه ورکر چې پرې خوشحالی نو هغه پارټۍ ته راځي خو که چېرې زما ورکر پرې نه خوشحاله نو کم سے کم زه د هغې حمایت نه کوم زه خپلو کارکوونکو ته دا ویل غواړم چې انشاءالله موږ به د امبېلې په مقام باندې یو ځای کېږو د دې ځای نه موږ په 9 بجې باندې به انشاءالله امبېلې مقام ته موږ رسو او د جلوس په شکل باندې او د هغه ځای نه د جلوس په شکل باندې ټول د ډسټرکټ منیر هغه به موږ په هغې غاړه باندې انشاءالله پېښور ته ځو په هغې صورت باندې به موږ احتجاج کوو او خپل میدان ته به ځان رسو او خپل ورکرانو ته دا وایم انشاءالله موږ به د هغې د خپل ډسټرکټ قیادت کوو او زموږ ټوله کابینه به او ټول ورکران به او انشاءالله چې موږ به په هر لیول په هر طریقه باندې چې موږ به ځان هغې ته ځان رسوو او کو انتظامیه سره راځي او کو د بل سره راځي انشاءالله موږ به د هغو بھرپور جواب کوو